بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. سو جمعون میں آخرت متعلق د نصیحت بیانونه شروع کړیو او 13 جمعه میں د قیامت دروازه یو سو خبره د تارس کړیو. اللہ قرآن شریف کے فرمائی اللہ لا الہ الا ہو کہ دا عبادت لائق بے زمانہ بل سوک نشتا. واقعی کا سوک پہ عبادت کے اوپا بندگے کہ دا اللہ سر شریک گرنی دتا مشرک او کافر ویلی کی. عبادت پہ یو خاص طریقہ دا خود بندگی کون او پہ انتہائی عاجزے او تذلل سرا اللہ تزاری کون یو خاص طریقے سرا. دا عبادت او بندگی و من صرف دا اللہ کو دا با پا جبم کو پا عقیدہ کے بم کو او پا عمل کے بم کو. دین دا معلوم شو چی بندگی دا اغا چاکیگی که دا اغا ندلوی طاقت خاون بل نشتا دی او دا دی بندگی با خود اجرم ورکی ثواب بم ورکی دا دی چی دیو نقل عذاب بم ورکی. نورس اللہ فرمائی چی لا یجمعنکم الى یوم القیامة یولو یروز دا چی اغیتا دا قیامت رزوی اغیتا بتاسو جمع کو چی دا دی بندگی ثواب دل درکم او که زما بندگیم نی کړی چې بیا د هغې سزا دله درکم او چې دومره مې لوی طاقت ده چې بندگی ما سره مناسب ده چې زما وکې نو بیا به زه تاسو له خامخا یو ورځ کې دا طاقت مې شته چې تاسو را جمع کړم. ومن اصدق من الله حدیثا رب العالمین د دې دلایل په قرآن شریف کې ویلي دي لږ نه ډېر چې خدای به دا مخلوق دا پاسی دا قبرونو نا دا با اللہ را جمدی کئی دا اللہ تا سگران خبر ندا. اللہ وی چیزا کم کار کول غوارم او صرف کنو ویم نوم کیگی. کن مانا شا انما نقول له کن چی منگ ورتدو چی شا فیکون نشیبا. اللہ نستڑی کیگی پا یو کار او نچاتا جت لری نگل کار تا نمصری تا نقشے والا تا انجینئر تا چاہتا اللہ محتاج ندی دا ټول اللہ تا پخپلا محتاج دی. نو اللہ دل تا دیر خشتا دلیل وی ویزب ہم دا قیامت روز ترا جمع کم وی ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ وی دا زما خبر دا او زمان رشتون ذات بل نشتا نو جزا خبرو کم اگر اشتیان رونو دا غر وستا چی دا ټول مخلوق اللہ را یوزے کی دا ټول به د قبرونه بربند پاسی. لومبی جامه به خدای ابراهیم علیه السلام له ورکوي. هغه سره یو ظلم شوی چې کوم وخت کې اور ته غورځاو نو جامې یې ترې ویستې وې بربند کړی یو د هغې دا یې دې ته یو فضیلت جزي وی نو هغه له به جامې ورکي. اول من لومبی هغه څوک یکسا چې هغه ته به جامې د قیامت پر ورځ واغوستولی شي هغه به ابراهیم علیه السلام او دا خلق که دا قبرون نپاسی دا بخپیب لخپی بین او طول بنا سونتی کما بدأناکم اللہ وجی سنگ میں پیدا کرے وے پا اقا شکل بطول دا قبرون نپاسی رستو بے خدای قدرتی تا ور برابر کی جامع بم ولور کی پروردگار او دا سنتون دا سشتم بم ولا اللہ قدرتی برابر کی چی طول پا دے میدان کی ادرینو ہر یو نبدری تپوسو نکی گی یو تپوس بردی کے گی چی عن عمری فی فیما افناہو عمر دے سکے تیر گی او یو حدیث کی عن شبابی ہی را غلے دے خصوصاً دا زوانے تپوس پم پکے کے گی دا عمر بم کی گی او پا عمر کے دا زوانے زکا زوانے کے انسان تا سے تکلیف رکاوٹ نیچے عبادت دیولی نکئی دا عبادت اس رکاوٹ وطنی او دا عمر تپوس بکیگی او زمون خلق عمر بیزایا تیر کا دا عمر نمون فیدہ وانغشتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ترمیدی حدیث تیر جلد ثانی چگوری میرا بانیو کے خذ من صحتک لبرزک
چې جوړې نو عمل وکړه چې بیمار شي ګورې نشي کولی بیا چې سړی ناجوړه شي په کټ کې پروتي بیا په ولاړه مونځ نشي کولی بیا په ناسته نشي کولی بیا اودس نشي کولی بیا حج نشي کولی بیا عمره نشي کولی بیا د چا مریض عیادت او بیمار پرسی نشي کولی دا ټول ثوابونه دي د دې غریب نه د ثواب قصې ټولې لاړې ختمې شوې او یو حدیث کې راځي دا په ترمذی شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مرض العبد او سافر چې کوم وخت یو انسان بیمار شي او یا یو انسان مسافر شي او په سفر روان شي نو چې کله دی بیمار شو او د پروخ صحت کې کم عمل کړي په بیماری کې ولا غلی کلی کېږي او چې کم سړی مسافر شو او د په کلي کې کم عمل کو سفر کې خو هغسې بنده نشي کولی هم اقسې عمل ولې لیکلی کېږي اور الله څونه مهربانه دی چې ته جوړې او ته نیک اعمال کې او بیمار شوې هغه د نیکو اعمالو اجر درله په بیماری کې خدای پاک لیکي او که ته جوړ وي او نیک عمل دې ونه کړه نو په بیماری کې تا ځان له دوکه ورکړه برباد شوې هېڅ بدله نه لیکلی کېږي که ته په کلي کې او ته ښکلې نفل کې او ته ذکرونه کې او عبادت کې او ته مسافر شوې بیا هغسې نشې کولی چې مسافر شوې نو چې په کلي کې داسې نفلونه او تهجدونه کول په سفر کې به دله رب العالمین د هغې ثواب لیکي نو چې مریض شوې ګورې بیا عمل نشې کولی نو په صحت کې ښه عمل وکړه چې مرض کې دله الله هغه ولیکي او په سفر کې بیا نشي کولی نو چې کلي وطن کې مقیمې نو ښه عمل نیک وکړه چې په سفر کې دله پروردګار هغه ولیکي نو قیامت پر ورځ به دا تپوس کوي چې عمر دې څه کې تېر کړه او خصوصا ځواني دې په څه کې تېره کړه بیا به څه کوې ورسره زموږ نه عمر لاړ برباد شو ځواني مو تباه شوه هېڅ نیک عمل موږ په ځوانۍ کې ونه کړه ټوله ورځ دا خلک دنیا پسې ټوله ځواني په دنیا کې تېره شوه او ټوله ځواني په عبثیاتو کې تېره شوه ټول وخت په موبایل او په نټ کې تېر شو ټول وخت د ملګرو سره په یارانه او دوستانه او په منډو ترړو کې تېر شو فضل روزانه تاسو لږ سوچ وکئ ماسخوتن چې سملی دا فکر وکئ چې نن موږ الله څونه یاد که او څومره الله یاد نه دی کړی نن دې 3 ګنټو کې ما څومره وخت الله له ورکو څونه وخت مې خیرت له ورکو دا لږ سوچ وکئ تاسو نو قسم دې د دې عمر او د ځوانۍ به تپوس کېږي دویم به رسه تپوس کېږي من عن ماله د مالنا من این اکتسبه او فی منفقه چې دا دې وګټه د کم طرف نه خرج دې په څه کې کوو مال دې حلال ګټلی او که دې حرام ګټلی نن سبا خلک په دې سوچ کې پراته دي چې پیسه وګټم او مال زیات کم او دولت بچوله رزق ښه کم دې ته نه ګوري چې دا حلال دی او که دا حرام دی قسم په خدای را دې مال حساب کتاب به را سره کېږي 1 روپۍ حرام چې دې کړي 1 روپۍ حرام او دا دې ګټلي نشي ته جنت ته تر څو چې د هغې بدل د سره خدای ترې خلاص کړي زمونږ خلق خو زر دا وایي توبه وباسه ګورې پردې مال په توبه نه بخلي کېږي پردې مال په توبه نه بخلي کېږي بیا درته وایم پردې مال په توبه نه بخلي کېږي رسول الله مبارک فرمایي وی مهرباني وکړئ که د چا حق در باندې پورې دلته انتظام خپل برابر کې که آخرت ته لاړی نه هلته مال شته او نه درهم شته او چې تا باندې د چا حق پورې دی آخرت کې به څه کېږي د هغې برابر به نیکۍ تا نه خدای علي هغه به ورکوي نیکي به تا نه کمی هغه به ورکوي او که ستا نیکۍ خلاصې شوې نو د هغه سړي چې د چا در باندې حق دی د هغه ګناهونه به الله رالی او ستا په دې سټ پې بار کوي حضور پاک یو ځل تپوس وکړه وی مفلس پیژنې فقیر غریب وی او د الله رسوله وی چاته وی وی چې پیسې ورسره ني درهم دینار وی دا خو مفلس نه دی دنیا کې خو چا سره پیسه دي او به ګټي رشتہ دار به مړ شي د هغه نه به وله پیسه راشي څوک به زکات خیرات کې وله ورکي لیکن مفلس هغه دی چې د ډېرې نیکۍ په دنیا کې کړي خو خلکو سره ظلمونه کړي او زیاتي یې کړي د بدن او د مال نو چې قیامت پر ورځ الله ته ودرېږي نو د نیکۍ والته روانې شي چې په چا ظلم کړی دی د هغې برابر نیکي به ته سړي له ځي
د چې مال والے دی د هغه برابر نیکي به هغې لځي او که د ده نیکۍ ختمې شوې نو د هغې خلکو ګناهونه به پرې رابار کېږي. زما وروڼو یاره سخت دروز ده ګوره یو خامخا راتلو والا د حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا نه غله وکړې، حرام دې ته نه وي چې د چا نه ډاکه وکړې، حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا پوله پټې ګیر کړې، حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا شوتل غلا کې، دا پردی اوبه چې زمیندار د یو بل ګیرئ دا هم حرامه ده، دا بالکل حرامه ده. او دا چې 2 نمبر شی خرڅی د 1 نمبر په قیمت قسم دې دا هم حرامه ده. او چې د ټګۍ کار کې دا هم حرامه ده. واړه په غټو بدلې، څښا په خو بدلې، دا ټوله حرامه ده، دا ټوله ټګي ده. ډېر خلک یې نیکان خلک یې صالحان خلک یې او 2 نمبر شی خرڅوي او 1 نمبر په نوم یې خرڅوي، د چین مال او د جاپان په نوم یې خرڅوي. دا ګناه ده، دا حرام دی. د دې به تپوس کېږي د قیامت پر ورځ او بیا د دې به هم تپوس کېږي چې مال دې کم ځای خرچ کړ، حلالو کې دې خرچ کړه که حرامو کې دې خرچ کړه، دا تپوس به کېږي. موږ څومره مالونه په حرامو کې لګیا دي، څوک پې ډمتوب کوي، څوک پې ګناه کوي. د چا چې د دوی وادي نو د دنیا په شرابونو او کبابونو په ډول او سرنا باندې پیسې تباه کړي او فضول اسرافونه کوي، تبذیرات کوي. مال په څه کې خرچ کا؟ په نیکۍ کې خرچ کا، په جومات کې خرچ کا، صدقه پې وکړه، زکات ورکا، کونډو له ورکه، یتیمانانو له مسکینانو له ورکا، جومات له ورکه، مدرسې له ورکا. په ګاونډ کې د کم غریب دی یا په رشته کې غریبانان دي هغې له مال ورکا. نو دا تپوس به دویم کوي. او دریم به څه تپوس کوي؟ د علم او د پوهې چې په دې علم او پوهې تاسو نه عمل کړی دی. د مولا نه به ډېر تپوس کوي، د هغه علم زیات دی، پوهه زیاته ده. مولا نه به دا تپوس هم کوي چې خلکو ته د دیني مسلې کولې په خپله دې پې عمل کړی او که دې پې نه و کړی، دا تپوس به هم کوي. د هغه نه به زیات تپوسونه کوي. تا ته خو هر څه معلوم و، تا خو خلکو ته به نیکي خوله، نو تا بیا ولې نیک عمل نه دی کړی؟ تا په هغې عمل ولې نه دی کړی؟ او دا څومره چې عوام دي له دې نه به هم پوهېته کېږي دا یوازې د مولا خبره نه ده، ټولو ته پته ده چې مونځ فرض دی. نو تا ته پته وه نو ولې دی نه دی کړی؟ تا ته خو پته وه چې زکات فرض دی، ولې دی نه دی ورکړی؟ تا ته خو پته وه چې روژه فرض ده، ولې دی نه ده نیولې؟ تا ته خو پته ده چې خوا کې مسکین او غریبو او اوږیو ولې دی ورسره تعاون نه دی کړی؟ تا ته خو پته وه چې دا حلال دی او دا حرام دی، ځان دې ولې نه دی ساتلی؟ تا ته خو پته وه چې پردو ښځو ته کتل ګناه ده او جینۍ ته به وایي تا ته خو پته وه چې پردو سړو ته کتل د ګناه په نیت ګناه ده، ولې دې داسې کړي دي؟ تا ته خو پته وه چې موبایل کې دا ګندونه کتل ګناه ده، ولې دې ورته کتل؟ بیا دې هلته جواب نی، بیا به څه کوې ورسره؟ رسول الله مبارک فرمایي وی الا لا تزول قدما، وی د بني آدم قدم به رب نه وی تر څو چې ته الله د دې درېو خبرو تپوس وکړي. او تپوس الله به کوي. الله تپوس ډېر ګران کار دی. حضرت عیسی علیه السلام نه به تپوس وکړي اانت قلت للناس اتخذوني وامی الهین، تا دې خلکو ته ویلي چې زما او زما د مور عبادت وکړې، مونږ ته خدایان ووایه. عیسی الله ته پته ده چې دا ده نه دي ویلې، خو په دې عیسایانو حجت قایموي. ځکه عیسایان وایي دا مونږ ته عیسی علیه السلام ویلي دي چې په هغې حجت قایم کړي. نو چې کله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکړي زما وروڼو، نو عیسی علیه السلام باندې به دومره زور راشي، دومره زور چې د هر ویښته نه تفسیر سواوي لیکلی دي، یو روایت یې راوړی دی چې د هر ویښته نه به د خولې په ځای د هر ویښته نه د خولې په ځای به وینه راوځي. تپوس د الله دی، د بنده نه دی. اب ورته په رپېدو وایي ما قلت لهم الا، الله ما هغه ویلي چې تا کوم حکم کړی، زه دا ویلی شم چې زما عبادت وکړې او زما د مور عبادت وکړې. نو الله به په خپله تپوس کوي د قیامت په دې میدان کې. بانې به خلک وي، دروغ به ډېر وایي، والله ربنا ما كنا مشرکین، الله زمونږ د قسم یې ګورې مونږ شرک نه دی کړی. ګناهګار به وایي الله زمونږ د قسم یې مونږ ګناه نه ده کړې. هلته پټولی نه شي. الیوم نختم علی افواههم
وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. جبه به بنده شي او لاسونه خپې به ګوی شروع او په کومه ځمکه چې د ګناه کړې ده ځمکه به خدای پاک حاضره کړي. آسان کار نه دی. څلور شپېلې به والي کېږي. څلور یو شپېلې چې ووالي شي نو دا هر څه به دړې وړې شي. قیامت به راشي. د اسمان به ټوکړې ټوکړې شي. دا غرونه به لکه د مالوچو والوځي او ختم به شي. دا نور او سپومې دا هر څه به ټوکړې ټوکړې به شي او دا خلک به ټول مړه شي ختم. بیا الله ته پته ده هر څومره موده چې لږ اختلاف پکې شته بیا به دویمه شپېلې ووالي شي. اسرافیل علیه السلام به دویمه شپېلې ووایي. چې دویمه شپېلې ووایي دا خلک به قیام ینظرون نیغ به ودرېږي. ټول به جمدي شي. که څوک هر کله مړ دی جمدي به شي. نو بیا به میدان ته د حساب کتاب محشر چې ورته هغې ته راجمع شي. نو درېیمه شپېلې به بیا ووالي شي. دا درېیمه شپېلې د دې خبرې نښه ده چې اوس الله په خپل شان سره تجلی کوي او حساب کتاب شروع کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درېیمه شپېلې هم ډېره سخته ده. خلک وایي چې حساب شروع کېږي فاذا هم ټول خلک به یصعقون بېهوشه پرېوځي. پیغمبران به هم بېهوشه پرېوځي. نو نبی علیہ السلام فرمایي د ټولو نه مخکې به زه سر راوچت کما. نو چې سر راوچت کما فاذا انا بموسی موسی علیہ السلام به ووینما د الله د عرش خپه به یې نیولي او جاړي به د الله د عرش خپه به یې نیولي. وی په دې نه پوهېږم چې دې زما نه مخکې بیدار شوی دی. دا راته پته نشته. او که په کوهي تور کې دې بېهوشه شوی و د هغې بېهوشۍ په بدل کې دلته خدای د بېهوشۍ نه محفوظ کړی دی. خو د الله د عرش شپه به یې نیولې وی. درېیمې شپېلې سره به ټول خلک بېهوشه شي. نو څلورمه شپېلې چې ووالي شي نو ټول خلک به په هوش کې راشي. نو د هغې نه پس به بیا حساب کتاب شروع شي. حساب کتاب نه پس څوک جنت ته روان دی څوک دوزخ ته روان دی. دوزخ ته به څوک دی؟ کافران خو به ټول دوزخ ته دي. منافقین به ټول دوزخ ته دي. او په مسلمانانو کې چې کم نیکان دي او صالحان دي به ټول جنت ته دي. او چې مسلمانانو کې کم فاسقان ګناهګاران دي هم دوزخ ته دي. څه موده به په دوزخ کې بیا به الله د دوزخ نه وباسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته عملنامه په ښي لاس میلاویږي چاته به عملنامه په ګس لاس میلاویږي چاته من ورای ظهره د شانه به میلاویږي. ته به دا نه وی چې یاره زه به په ښي لاس نیسم که نه هسته اختیار نه دی بیا چې ښي لاس د فالج ووی نو په کم لاس به بیا نیسي. او فرشتې خو دې پرېږدي نه خامخا به یې نیسي. ښي طرف چې چاته عملنامه میلاو شوه جنت ته به او چې چاته په ګس لاس میلاو شوه او یا د شا د طرف نه میلاو شوه دا به ټول دوزخ ته دي. لومبی چې جنت ته داخلیږي پر پولیس ورات به تیریږي بیا د پولیس ورات ته نشي بچ کېدی. ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. الله وی هر سړی به په پولیس ورات ورځي. وارد ورود داخلېدو ته وایي هر سړی به پې ورځي خامخا دې نه بچ کېدل نشته. که چا سره د خدای طاقت و نو نیغ به پې پورې وځي او که د الله طاقت ورسره نو پورې وتل نشته. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دغه پل د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی. نو چې یو پل د ویښته نه نری شي او د تورې نه تیره شي نو په عقل تلل ورته ډېر زیات ګران دی. په عقل نشي دی د خدای په طاقت به ځې چې د الله طاقت د سره نو بیا څه مشکله نه ده. دا بجلي چې ده دام یو وزندار شی دی. د انجینران وي د دې خپل کیلوهاټ سي خپل وزن یې دی او چې ټک ورکړې را توربیلې نه په څومره لږ ساعت کې په دې نري تار دلته راورسي. دا خو یو مثال مې تاسو له درکړه ستاسو د پوهې دپاره. نو چې چا سره د خدای طاقت وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه د برېښنا به پې ورپورې وځي.
کل برق لکه پړق نی د یو سر نه بل سره پورې په د اسمان کې تاسو برېښنا وینئ یو پړق نارې کې پورې وي لاندې دوزخ دی ښه د دې پل لاندې دا چې کوم د پړق په شان پورې وته دی خو بالکل ناجن مسلمون دی بچ شو محفوظ دی بالکل محفوظ او چې کوم انسان لږ معمولی هغه ډېر نیک نه دی هغه که په شان د تیزو اسونو رواني تیز اس په شان په منډه یا د اوښانو په شان د هغې نه رو به رواني څوک کل خودرې منډه به وایي په هغې به رواني او څوک به پیاده رو رو رواني نو دوی ته به لاندې تو د دوزخ ورځي دې دپاره به یې دا تو وایي چې ګناه دې څه ناسو رجېږي د مارونو چې یو جامه خیره نه شي نو خلک یې نه اچوي هلی خلک اچوي چې دا پاکه کړي نو پخوا به زمونږ د مشرانو ورسره یو چل کو د زنانه و دی به ورته خوټکواڼې وي د پرلاله داسې راکړه خوټکواڼې به یې وي صابون به یې راواخېست نو په چاقو به یې راکوټې راکوټې پرې کړ نو ټیم کې به یې واچو نو هغې پسې به یې لاندې اور بلاو نو صابون به په هغه ټیم کې ویلی شو په اوبو کې نو دا جامې به هغې کې واچولې دا پخوا طریقه وه نو بیا به یې ته هغه جامې راویستې نو تخته و صوباړې به و په هغه تخته د پاسه به جامې کېښودې او صوباړې به یې وله رابرو په صوباړې به یې والې اړولې راړولې نو بیا به یې شړطي کولې په لاسو به یې بیا مږلې چې هغه سخوبتې وبس او زمونږ طالبانو به د جومات سبیل سره دا جمعې پر ورځ جامې وینځلې هره جمعه به په هر جومات کې اور بلېده او جامې به یې چولې او بیا به یې سبیل کې طالبانو لاسونه پرې رابرول او خپو باندې به پرې ګرځېدل او ډبار به یې تیسته نو بیا نور ته واچئ نو بیا پیسري ووایي نو چې ښه پاکه شي نو هغه جامه بیا اچئ دقه رنګې د دوزخ په خوټکواڼو کې به یې ډبئ پلیته جامه څوک نه اچوي او خیرنه نه اچوي جنت ته به خیرن د ګناه خیرن او د ګناه پلیت جنت ته نه ځي او د هغې خوټکواڼې څه شی دی خو نن سبا په مشین کې واچوي نو تاوی یې نو مشین سره یې پاکې کړي او ګرمې اوبه هم پرې ور واچوي نو هلته به یې د دوزخ په مشین کې تاوی او د دوزخ ګرمې اوبه به پرې اچوي نو چې صفا او پاک شي او ګناه ترې ورجېږي نو د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي نو تاو به وله ورکوي چې څوک د اس په شان دی د اوښ په شان دی پیاده یا په منډه روان دی لاندې د به یې تو نیسي داسې اسانې خبرې نه دي زمونږ د علاقه کې پخوا یو عالم و یو ښه سړی ویره نو هغه چې ته د جمعې په مانځه کې د پل سویرات دا پل ته وایي موږ پښتو کې ورته پل وایو سویرات لارې ته وایي جمعې په مانځه کې دا تقریر کړی چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی د تورې نه تیره دی یو مقتدي والا چای وکړه دا په ارامۍ چرګ یې والا پوخ کړ نو چې چای پې وڅښله چرګ یې پې وخوړه یاره استاد جي وی تا د پرون د جمعې په مانځه کې تقریر کړی خطبه کې چې یو پل دی ډېر نری دی او د ویښته نه د تورې نه تیره دی استاد جي دا داسې ګپ لګو که رښتیا دی خلق دی یارول وی نه دا خو حقیقت دی دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او حدیثو کې راغلی دي نو استاد جي ته وپې څنګه دی دا خو هم چشمې دی مچولي دی او کونټه هم د سره ده خو چې ته پې وروځې که نه نو څه دم درهه به دې زده بې د دم درهې نه پې نه شتلی نو خدای ته وګوره استاد جي هغه دم درهه ما ته مخایه په هغه 18,000 قامه کې به در پسې کم ځای ګرځه ما ته مخایه چې زم پې په اسانه پورې وځم هغه وی دا نن چې د کم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم دته نو ما وی موټروی څه شی دی لکه چې د الله طاقت یې کل برق برېښنا په شان به پې پورې وځي بوډۍ جړل که نه نو چې د شپې جړل انوسی ورته اواز ورکړه وی څه له جاړئ ناجوړی مونږ دې د خوبه وویستو وی نه ملا صاحب تقریر کو چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو په دې او هر سړی به پې ورځي نو په دې جاړمه چې زما خو کونډی خوږېږي ته خو په دې غټه لار نشم تللی
نو په هغه پل به څنګه ورځم؟ نو انوسۍ ورته قار شوه، وایي موږ دې د خوبه وویستو مړې اوده شا خوارې د مور کور دې څه چې نشې تلې مه ده که نه. دا ټولې هسې خبرې دي، د عقل خبرې دي، خامخا به پرې ورځئ. هېڅوک پاتې کېدی نشي ورځئ به، فرشتې دې پرېږدي چېرته ورځئ به. که د خدای طاقت یې خو پورې به وځې، او که د الله طاقت نی نو لاندې څه شی دی؟ لوی دوزخ دی. بیا الله دې مساعد. لیکن انشاءالله یو ځل رسول الله مبارک وفرمایه، وی د نورو خلقو په نسبت مونږ ډېر لږ یو. آدم علیه السلام نه واله تر قیامته پورې چې څومره مخلوق دی په دې کې مونږ ډېر لږ یو. مونږ څومره یو؟ وی مونږ داسې یو که نه لکه د تور غوی په شا چې یو رکوټې سپین داغ، یا د سپین غوی په شا چې یو رکوټې تور داغ. دومره مونږ لږ یو، دومره دا نور مخلوق دومره ډېر دی. لیکن چې هغه ډېر دی او مونږ لږ یو، نو عقل خدا وایي چې هغه به جنت ته ډېر دي او مونږ به لږ ځو. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ټولو کې 2 حصې به زما د امت نه خلک جنت ته ځي، 1 حصه به د هغوی نه دي. 6 صفونه 80 صفونه به د دې امت دي، او دا باقي 40 به د نورو امتونو نه. 2 حصې به زمونږ د امت نه ځي، 1 حصه به د هغوی نه ځي انشاءالله العزیز. دا د رسول الله مبارک او د قرآن شریف برکت دی. دې دواړو سره خپل تعلق جوړ کړئ. یو قرآن شریف تلاوت کوئ، عمل پې کوئ، او یو د پیغمبر علیه السلام مبارک سره مینه کوئ، د هغه د سنتو تابعداري کوئ. هر څه آسان دي. او که دا نی نو پیغمبران به وي رب سلم سلم، یا خدایا زما امت ته خیر کا، یا الله زما امت ته خیر کا. او په خپله به م یری په انبیاء او په پیغمبرانو باندې، او د هغې نه به هم د قیامت پرست تپوس کوي. د انبیاو نه 2 تپوسه به کوي، حدیث نه معلومیږي. یو به تې دا تپوس کېږي چې د خپل قوم ته دین رسول دی او که نه. الله ته هر څه معلوم دی، خو چې حجت قایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې اخیری حج کې ټولو صحابو ته سووې اللهم هل بلغتو، خلقو ته وی ما دین رسول دی که نه؟ نو صحابو ټولو وی او، بیا وی ما دین 3 ځلې وفرمایل، وی او. نو ګوتې اسمان ته اوچته کړه، وی اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. یا الله ته پې ګواه شه چې د قیامت پر ورځ انکار ونه کړي چې موږ ته د پیغمبر دین نه دی رسول. او نوح علیه السلام به راولي، نو نوح علیه السلام نه به تپوس وکړي دین د رسول دی که نه؟ نو وی او. نو قیم به وایي چې ما جاءنا من نذیر، موږ له خو پیغمبر نه دی راغلی. الله مونږ خو ستا د عذاب نه چا یرولی نه یو، پیغمبر نه دی راغلی. نو د نوح علیه السلام نه به تپوس وکړي من شهودو که ګوان دې څوک دی؟ الله اکبر. نو نوح علیه السلام به ورته وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم و امته، د هغه امت زما ګواهان. نو مونږ نه به بیا تپوس وکړي چې نوح علیه السلام دې قوم ته دین رسول دی که نه؟ ګوی کوئ؟ مونږ وایو او الله، مونږ ګوی کوو چې د دین رسول دی. نو هغه قوم به یې وایي دا اوس دروغجنو ته وګوره، دی هغه وخت کې اوسه، دی خو هغه وخت نو، دی خو ډېر وروسته پیدا شوي دي، او دی ګوی کوي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دین رسول دی. نو الله به مونږ نه تپوس وکړي چې واقعي تاسو خو د نوح علیه السلام زمانه کې نه وئ، تاسو خو آخري پیغمبر او آخري زمانه کې وئ، تاسو څنګه ګوی کوئ؟ نو موږ به ورته وایو چې الله موږ ستا د قرآن په وجه ګوی کوو. تا قرآن کې ویلی دي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دین رسول دی. نو موږ د هغه قرآن په خبره، ستا په خبره دا تصدیق کوو. نو پیغمبر نه به دا تپوس کېږي چې دین د رسول دی او که نه؟ او یو بلم دی چې الله به پیغمبرانو ته وایي ماذا اجبتم، واه واه دا ډېره ګرانه ده چې د قوم ستاسو دعوت قبول کړی که نه؟ د قوم څه ویلي، دا ډېره ګرانه ده. نو چې پیغمبر ګوی کوي د خدای په دربار کې د چا خلاف، خو تباهي شوه. رونو دا میدان به ختم شي، د محشر دا میدان، دا ځمکه یوم تبدل الارض غیر الارض، دا به خدای په بله ځمکه بدله کړي.
او دا موجوده ځمکه چې کومه ده دا ټول کاڼي بوټي دا چې څومره ځمکه ده دا ټوله به د قیامت پر ورځ خدای پاک راغونډه کړي او ډوډۍ به ترې جوړه کړي د غنمو د ډوډۍ په شان خشته ډوډۍ به ته الله جوړه کړي او الله به په دې لاس کې اړی راړی به والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون دا ارس داسې دي لکه زه چې په دې لاس کې یو شی ونیسم په دې بل کې ونیسم او داسې چیرې یې کړم او ټوټې یې کړم یو رکوټې غوندې پاپړ مې دې لاس کې نیولي یو دې کې او زور ورکم او ټوکړې یې کړم داسې بی د دې الله داسې نه چې خدای لاس کې نیسي په دې صفت الله خبردار دی هر څه د خدای قبضه قدرت کې دي او د قیامت پر ورځ چې دا خلک ټول مړه کړي نو بیا به الله یو اواز کوي لمن الملک اليوم نن بادشاهي د چا ده نو دا واړه هېڅوک به بیا نه به څوک اواز ورکړي هېڅوک چې ټول چپ پاتې شي نو الله به په خپله جواب ورکړي اواز به وکړي لله الواحد القهار بادشاهي د الله د هغه الله چې یو دی او ډېر زورور دی دا د دنیا بادشاهان دا ټول به سرنګون د قیامت پر ورځ ولاړ زمارونو جنتیان خو به جنت ته لاړ شي چې کوم لومبي جنتیان دي او د ټولو سردار به محمد مصطفی وي صلی الله علیه وسلم او چې جنت ته ننوځي بیا جنتیان نو رسول الله مبارک فرمایي د جنت دروازه به زوام ټولو مخکې به زما امت سره حساب کېږي او ټولو نه مخکې به زو زما امت جنت ته داخلېږي نو چې حلقه اوړه به هم دننه به آواز وشي څوک نو زه به یم چې زه یم خپل نوم به والمه امت را سره دی نو وی بکه امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دی راشي نو ده ته به دروازه کولاوی د ده نه مخکې به چاته دروازه نه کولاوی نو رسول الله مبارک فرمایي وی په ډېر لوی ټیل او بیړه به زما امت ما سره جنت ته داخل شي الله دې م دې کې شمار کړي دې ډله کې دې م الله شمار کړي زمونږ ګناه خو ډېره زیاته ده زمونږ نیکي خو نشته مونږ خو ډېر زیات کمزور یو ډېر ګناهګار یو خو د الله د رحم امید به ساتو او د خدای نه به تمه کوو او الله نه به سوال کوو مونږ الله نه دا سوال کوو چې خدایه که ته مونږ په دې خپلو ګناهونو راونیسې نو خدایه ستا پې خدایي نه زیاتېږي خو مونږ به غرق او تباه شو او که الله تا مونږ وبخلو مفتو کې دې وبخلو ګناه دې معاف کړه نو ستا خدایي پې نه کمیږي او الله مونږ ته به ډېر لوی خیر بلوشي نو خدای دې په دغه ډله کې جنت ته داخل او باقي به دوزخ ته وغورځولی شي نو دوزخ بیا ډېر خطرناک عذاب دی زمارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی د دنیا دا ټول اورونه چې را یو ځای کړي د دنیا اورونه څه دي دا څومره په غرونو کې چې کویله ده دې ته تیلې ورته کړه څومره چې پټرول دی دې ته هم ورته کړه څومره چې ډیزل دی د خاورو تیل دی دې ته هم ورته کړه او چې څومره ګیس دی په دې ځمکو کې دې ته هم ورته کړه او چې څومره لرګي دي خشاکونه دي دې ته هم اور ورته کړه وای دا به څونه اوري چې ټوله دنیا کې دنګلې اور والي او ټوله دنیا کې چې دا څومره کویله ده او دا څومره معدنیات دي او ګوګړ دي او بیا په دې کې هغه بل شی دی هغه د کالتوسونو کې چې کوم شی اچوي بارود دا ټول چې اور والي نو دې سره چې یو کم او یا دومره نور کې نو د دوزخ اور دومره زیات دی نو صحابه د حضور پاک نه تپوس وکړ وی د الله رسوله دا کافي دی د دنیا دا اور کنه وی نه دا د دوزخ هغه ردي د پاسه یو کم او یا چنده نورم زیات دی او حدیث پاک کې راځي چې دا دوزخ الله پیدا کړ نو زر کاله دا بل زر کاله نو دا زیړ شو نو زر کاله بیا بل شو نو تک سور شو نو زر کاله بیا الله بل کو نو تک تور شو نو حضور پاک فرمایي اوس د دوزخ اور تک تور دی وی او چې دا مخلوق پکې ورواچي زمارونو اوهو وجود د کافر به څومره الله دې ایمان نصیب کړي ډېر څه هو مثل احد یو د جامع غاښ بیا د احد د غر عمرې د احد غر 3.5 کیلومتره کې غټ غر دی
او د سرمنې پیړوالی به 2 اویا ګزی 2 او د ناستې ځای به څومره لکه د جدې او د مکې په میانځ کې 48 میله کې به صرف ناستې دونه غټ وجود وي دا ولې چې دومره غټ وجود یې وي چې د دوزخ د اور خوند وسکي چې پوټي وجود یې خو په یو لوخړه به شي په یو ساعت کې چې ډېرې چې خوټکېږي پکې دا به په دوزخ کې پراته الله دې مساتي زما ورونو زما دې قسم په خدای وي ډېرې سختې مرحلې موږ ته مخکې را روان دا دوزخیان به ځان پسې جبه راکاږي 3 میله او 6 میله به په دوزخ کې جبه راکاږي او دوزخیان به وله په یو بل به په جبو خپېږدي او دوزخ کې لړمانان دی به نه سوځي ټکونه به ورکوي ماران دي پکې نه بسوي ټکونه به ورکوي او سعود پکې یو غر دی هغې ته به خیږي په زرګونو کاله کې به هغې ته وخیږي چې یاره دې ته خیږو که چې د بچ شو نو چې هلته وخیږي نو بچوالی خوشتنه نو بیا به راکوزېږي او خوراک به سي چې اوږي شي نو الله ته به چغې کړي الله اوږي شو خوراک راله راکړه نو زقوم ورته وایي مارجړی دا تریخ دی شی دی تریخه او ستغم دی لکه د کچه کجورې په شان یا کچه املوک په دې مری کې نښلي او غنیم دی پکې دا به والا الله ټکېدلې راوړي چې ها واخلې نو چې دی یې دې خولې ته کي نو دې مری کې به ونښلي نو چغې به کي نو دی به وایي چې په دنیا کې چې به زموږ مری کې شی ونښته اخو به په اوبو تېرېده نو چغې به کي چې یا الله اوبه راکړه وایي یستغیثو یغاثو بماء کالمهل اوبه راکړه نو اوبه به کوم ځای وي د دوزخ په ویښ کې د دې جهنمیانو وینې زوې نوونه غل متیازې قی الټی دا خو د یو چې دونه غټ وجود دی او دا په اربونو کروڑونو خلق دی دا به لکه د سیلاب لاندې بیږي او خوټکېږي به دا غل او متیازې او نوونه او وینې زوې دا به خوټکېږي ابه والا خدای د اور په کړي کې راوړي ها دا اوبه والا نو چې یشوي الوجوه نو چې د مخ ته رانږدې کي نو حدیث کې راځي چې د مخ سرمن به دې په هغې کې لاندې را پرېوځي نو دې خو مری کې شین خطې دی نو په خوله به یې ورواړئ نو فقطع امعاءهم نو کولمې به دې لاندې وغورځئ او باقی اوبه به الله راوالي حمیم نو په دې سر د پاسه به یې وله توی کي نو ابد دومره ګرمي چې په سر یې وله واړئ نو د خپو تلو ته به دې لاندې وبېږي خو مرګ شته نه دا خو دنیا کې په سړي مرګ راځي هلته مرګ ختم الله به مرګ د یو ګټ په شکل کې راولي او یحیی علیہ السلام له به چاړه ورکي برک ګډ وی وی دا حلال کا او جنتیانو ته به آواز وکړي وی جنتیانو راشئ تر سر ما راوګورئ او دوزخیانو ته به جنتیان به وایي جوړو باسي ما د جنت نه وبه یېرېږي دوزخیان به وایي چې رحم یې را باندې جوړ راغی دوزخ نه مو باسي بیا به ورته وي دا پېژنې وی او وی دا څه دي وي دا مرګ نو یحیی علیہ السلام له به چاړه ورکړي علامه عیني په شرح د بخاري لیکلی دي نو ګډ به هغه حلال کړي نو الله به آواز وکړي خلود لا موت بس مرګ ختم همیشه همیشه ژوند دی وی که جنتیان د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی نو جنتیان به د خوشحالۍ نه مړه وي ځکه هغې خو خوشحالو کې پراته دي او مرګ لاړ او که د غم نه څوک مړه کېدی نو دوزخیان به د غمه مړه شوي مرګ ختم ټول عمر جنت د نیک دپاره او ټول عمر دوزخ د بدعمله دپاره دغه خوراک دی او دغه څښاک دی او موږ څومره نن د کفر طرف ته مخلوق روان دی د پیسې دپاره او د دولت دپاره او د دنیا د لالچ دپاره رونو کفر یوازې دا نه دی چې سړی خدای نه مني هم کفر دی چې خدای نه مني یوازې دا نه دی چې خدای له شریک ګوري هم مشرک دی کافر دی پیغمبر نه مني دا مشرک دی قرآن نه مني دا کافر دی دین پورې ټوکې کوي قسم په خدای دا کافر دی د پیغمبر مبارک احکاماتو پورې استهزا کوي ټوکې کوي دا کافر دی
حضور پاک چې کوم دین راوړی دی هغې ته سپک ګوري قسم په خدای کافر دی د پیغمبر سنتو پورې خنداګانې کې ټوکې کوي استهزا کوي دام کافر دی عمل نه کوي فاسق دی خو چې استهزا کوي کافر دی زمونږ خلک وایي چې کفر دی ته وایي چې سړی بت ته سجده وکړي بلکل کفر دی خو نور اقسام هم شته نور اقسام هم شته زمونږ خلک تباه دي د پیسو دپاره د دولت دپاره او د دنیا د مشرۍ دپاره څوک لګیا وي د خدای حکمونو پورې خنداګانې ټوکې کوي تاسو نه ګورئ څوک پردې پورې ټوکې کوي پرده خو په قرآن ثابته ده حیا پورې ټوکې کوي حیا خو په قرآن ثابته ده نو قرآن آیت نه انکار کوي ټوکې کوي ورپورې نکاح پورې خنداګانې کوي نکاح خو په قرآن ثابته ده بدعملی ته ته جایز وی چې مړی اسم نشته او یا اسم نشته دا خو ته د خدای د حکم خلاف ورزي کوې څنګه څه نشته خدای وایي شته پیغمبر وایي جنت شته دوزخ شته عذاب شته د قبر او ته وایې نشته ډېر خلک مس شوی دی قسم په خدای ډېر خلک ډاډه شوی دی داسې خلک دي صرف د اردو دوه درې کتابه وګوري او بیا د ځان نه لوی د زمانې ابو علی بن سینا جوړ چې خبره کوي دی مولا نه زه ښه پوهېږم هلکه ته ښه نه پوهېږې د ظالمه نه پوهېږې د دین کتابونه تفسیرونه ټول په عربۍ کې دي او د دې خپل احکامات دي تا هغه کوم ځای کتلي دي یو سړی سې تاسو ته وایم چې یو سړی میډیکل کالج کې سبق نه ویلی یا یو کمپاوډر دی هغه خپل 3-4 کاله خپل کورس نه کړی او ځان له دلته دکان وباسي دته د باندې څوک علاج کوي دته ډاکټر ویلی شي دی خو سرکار نیسي تا سره ډګري نشته او دکان دی کړی صرف د اردو د کتاب په کتو خو چانه ډاکټر نه جوړېږي او نه د اردو په کتاب کتو چانه انجینیر جوړېږي نه ولا سرکار تنخواه ورکوي باقاعده به یو ځای کې علم کې پویه به حاصلې اره به ډاکټر او انجینیر تا ته وایي نو دغه رنګې د اردو دوه درې کتابه بعضې خلک وګوري هغه هم د هغه خلکو کتابونه وګوري چې هغه د دین نه خواران نه خبر نو څوک وایي د قبر عذاب نشته څوک لګی مړه دا دوزخ او دا اسې قصې پسې دې سم نشته دا به نه کوې مستي به نه کوې څنګه چې مونږ ډاکټري د ډاکټرانو نه زده کوو انجینري د انجینرانو نه زده کوو لواري د لوارانو نه زده کوو ترکاڼي به د ترکاڼ سره شاګردي کې نو زده کوې به داسې خو نشي زده کولی ګیلکاري به ګیلکار سره شاګردي کې نو زده کوې به دقه رنګې دین به د عالم سره شاګردي کې او کتابونه به نو دین به زده کوې عالم به نه جوړېږي دو سلور کتابه د اردو زمونږ بعضې خلک وګوري هغه هم چېرته د هغې خلکو کتابونه وګوري چې څوک حدیث نه مني منکر حدیث دی څوک د قرآن بعضې احکامات نه مني دا خو نن سبا د انګریزانو او د یهودیانو چالونه دي هغوی داسې څیزونه راایستلي چې هغې په مونږ کې راخواره کړي دي او د مسلمانو په منځ کې اختلاف پیدا کول او جګړې پیدا کول او خلک په دین کې نقطې راایستل نو ګورې یاد ساتئ زما ورونو قسم په خدای دا پیسه پاتې ده دا دولت پاتې ده دا د لږو ورځو ژوند دی او د آخرت لویه ورځ را روانه ده او که هلته کې وښویېدو نو دوزخ دی ګورې الله دې مو ساتي خلک د یو رکوټې موټرګي د لاسه نن لاړل تباه شو او چا ته چې شی میلاو شو نو که هغه سړی کفر کوي دا خیرت یې تباه که خو دنیا خو یې ښه کړه که نه لیکن د هغه د وجې دا چې ورپسې شاته روان دي دا ورپسې مفتو کې تباه شو ظالمه دغه یو خو پیسې دي ظالم هغه ته خو بنګله میلاو ده ظالم هغه ته ایربونه کیربونه روپۍ میلاویږي نو که هغه د بېدینۍ خبرې کوي نو داسې دنیا ورته میلاو شوه نو تا ته څه میلاو شو ای ظالمه چې خپل خدای دې پرېښو او دې ظالم پسې شوې خپل پیغمبر دې پرېښو دین دې پرېښو دانګه دې ټولو مناخر خراب کړو یوم یدعا کل اناس بامامهم الله قرآن کې وایي قیامت پر ورځ به دا چې څوک چا پسې روان دی دې به ترې مخکې دا به ورپسې خدای راغونډ کړي ټول وایه اوس قرآن وایي زه نه ویم دنیا کې چې د چا کم مشر دی او لیډر دی او د قوم مشر دی او د مذهب مشر دی دا به ترې مخکې دا خلک ورپسې وي وایه که نه څه وایه او څه اب ورته څه وایي هغوی به یا الله موږ د ګمراهان کړي
فآتهم عذابا ضعفا من النار د گمراهان کړیو دله سزا ورکړه مونږ خو د پسې روانو ابا ورته څه وایي ابا ورته وایي ما نه یې گمراهان کړی په خپله ځان هم گمراهان کړی ولې ما پسې راتلی خدای هم پرېښه او مونږ پسې را روان شي الله به وایي کل ضعف هر یو له به ډبل عذاب اوس میلاوي ورونو د خدای خاطر زما رونه یې بچي یې مشران یې کشران یې لویه د دوزخ بیا ختمېدلو والا زندګي نه ده او که ایمان نه خلاص لاړو قسم په خدای که بیا څه شته تبی ده بیا دوباره بیا دنیا ته راتلل نشته دا خلک به چغې وایي یا الله موږ دنیا ته دوباره ولېږه ته ګوره چې موږ څنګه عمل کوو الله به وایي ولې الم یأتکم رسول تاسو له پیغمبران نور راغلي تاسو ته آیات بینات او احکامات نور راغلي دغه به خوراکي دغه به اوبه وي او ژبه به راکاږي ځان پسې او په سټکو به والي کېږي په دوزخ کې چغې به کې الله ته الله به جواب نه ورکوي د دوزخ چې کوم داروغه دی هغه ته به چغې کي چې کوم مشره فرشته ده یا مالک لیقضي علینا ربک ای مالکه هغه مالک نوم دی خدای ته سوال وکړه چې موږ په حق کې الله فیصله وکړي بس موږ مړه کړي زر کاله به ورته چغې ووایي څومره زر کاله به چغې ووایي نو زر کاله پس به هغه یو ورځ نه را هغه آواز وکړي انکم ماکثون پراته به یې دی نو بیا به الله ته زر کاله چغې ووایي فریادونه به کوي چغې به ووایي الله به جواب نه ورکوي نو زر کاله به صبر وکړي یاره الله په دنیا کې په صبر خوشحالېده صبر به وکړو که په دې کار وشو نو بیا به خدای جواب ورنکړي نو زر کاله به بیا چغې ووایي نو زر کاله پس چې 3000 کاله پې دلته تیر شو نو بیا به الله جواب ورکړي څه به وایي اخسئوا فیها ولا تکلمون چغې شئ کورې شئ لکه سپي ته چې بنده وایي په دا دوزخ کې ما سره خبرې ونه کړې په دنیا کې خو ما ژوند درکړی و که نه نه دې راکړی ښکلی ژوند یې راکړی دی مال یې راکړی دی بچي راکړی دی روغ صحت یې راکړی دی مال یې راکړه ژوند یې راکړه مسلماني راله بیا موږ له خاص مسلماني راکړی دی نو هغه وخت کې تاسو د شیطان منل او د الله نه منه الله وایي زما نه منله شیطان اوس ما ته چغې وهې څه به کوو زما د قسمي سخت درواز ده ختمېدو والا جون نشته او بیا دا چې کوم فاسقان مسلمانان دي دا به پراتی په دوزخ کې څه پته لګي 1 کال دی 100 کاله دي 1000 کاله دي 10000 کاله دي 1 ارب کاله دي کروڑ کاله دي الله تعالی چې څوک لږ ګناهګار دی لږ په دوزخ کې وایي د دوزخ خو 1 سیکنډ عذاب الله به ورته څه وایي الله وایي ځکه نه که د دنیا دا ټول ارڅه ستا وي د 1 سیکنډ عذاب مقابله کې به دې ورکو که نه وایي الله که ټوله دنیا زما وي د سرو زرو سپینو ډکه وي د 1 سیکنډ عذاب مقابله کې مې ورکو وایي رکوټې کلمه مې دنه غوښتې وه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه کله دې کافرانو ته چې وګورم که نه ډېر خفه شم دیم دا څونه ښکلي دي څومره خشته دي د دنیا څومره هوښیاران دي ټول د دوزخ خشان او بیا چې دې خپلو مسلمانانو ته وګورم ای د خدای نیکبخته مسلمان وطن کې خدای پیدا کړي ای د خدای نیکبخته مسلمان مور او پلار نه خدای پیدا کړي ای د خدای بدبخته جومات کې راته بانګ ویلې کېږي ای ظالم عالمان درته ستړي شو تبلیغ والا درته ستړي شو نیکان درته ستړي شو مستي ولې کې مه کوه د خدای خاطر وکړه مستي مه کوه نو خلک څومره مست دي غټې غټې خبرې اوچتې اوچتې خبرې د کبر خبرې مسلمان ته سپک کتل مسلمان تنګول د مسلمان مال ته سترګې نشي نیولی خو چې چا د چا مال ګیر که بس دا د ما د مور پی دی قرض سودا دومره خلک پریشانه دي دا دکانداران غریبانان بل له قرض سودا ورکړي بس بیا پې منکر شي دا نه ده راکړي او که منکر نه شي نو هغه په اسراف او په تبذیراتو په خواهشاتو والوځئ دا ورپسې کوي در به کوه
دور پسې کنه در بکم د ډیرو دکاندارانو پیسې خلکو خوړ او ډیرو وړو دکاندارانو د غټو خوړ ولې ظلم کوو موږ د قیامت ورځ نه مانی بچو له دنیا خکې نو سوله دنیا خکې د دنیا خواهش دی واغې ټول عمر دوزخ ته ځان له ظالمه ځای په دې پراپرټو کې ډېر خلک ګیر دي پیسې به دې والي راکړه او تعالی سره ځمکه شریکه او فلان کې او فلان کې پیسې دې ګیري بیا نه ورکې ځه پسې ګرځه پسې روزانه به پسې دروازې مخې ته ولاړ دا غریبانان دکانداران د 5,000 شپږو دکان کې چې راکوټي غریبانانو کړی دی بچو له د دې څونه خلکو باندې پیسې پورې نه ورکې د دې غټو دکاندارانو په خلکو څونه پیسې پورې دي در به کوم چې بیا ته غواړي بدماشي را سره بیا کوي مړه سره اسمان دی خو در به کوي او بعد د دې غټو نه دا واړه ګیرئ بیا کو نور ولا مال نه ورکې نور بیا وګړی نه درکې نو چې شل درکې نو اصلو مال بدنه دي د خدای ظالمانو مه کوئ د آخرت ځان نه مه خرابوئ پردو پیسو ته سترګې مه خړوئ پردو مال ته سترګې مه خړوئ قبر شته تا خو بچوله وګټله قسم په خدای که دا بچي وسري په دوزخ که نه وی بیا بچ وي دا خو ډېره لویه خطرناکه ورځ او لوی خطرناک عذاب را روان دی نو بیا به سپارشونه شروع شي پیغمبران به هم سپارشونه کوي عالمان به هم سپارشونه کوي قاریان او حافظان به هم سپارشونه کوي نیکان رشته داران به هم سپارشونه کوي څه به هغوی ته سزا میلاویږي او څه به سپارشونه کېږي نو دا بدعمله به څه نه ګناهونه ترې رجوي الله به یې وباسي له دوزخ نه یو نیر دی نهر الحیات ورته وایي هغې کې به یې ور وغورځئ نو صفا به شي خو دا داسې نه چې ګنې دا به ډېره موده په دوزخ کې خوټ کېږي هغې نه پس به وځي او قبر کې به هم ډبېږي او د آخرت په لویه ورځ به مو ته سزا میلاویږي زکات چې څوک نه ورکوي قرآن شریف کې الله څه فرمایي الذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم سخت عذاب دردناک عذاب وتوروا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم هكذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا سرو سپین دا مال با الله راوالی او دا دوزخ په اور به گرم کی او دا مخله او شال او اړخونه له په داغونه ورکي او دا مال با الله راوالی په دې غاړه کې به وته واچي او لوی اجتها به جوړ شي او په دې خي وخت کې په ګس وخت په چکونه ولا لګي سبوي انا مالک دستا مال ما انا کنزک دستا خزانه ما نو مال زکات ولې نه ورکوي نیک بختو بچوله ډیره وي نو اصول ډیره وي کل وصول ډیره وي او ځان ته قیامت پرد به د امیل د مار به د تغاړه کې تا چولی کېږي وخت کې به شلی قسم په خدای کړي دا بچې پکار او دا خزر پکار دا اور په تختو باندې دا اور په ګرمۍ کې په اور کې داغونه به ورته بیا میلاویږي څومره خلک زکات نه ورکوي مما رزقناهم ينفقون الله وی رزق ما درکو ولې نه ورکوي زکات که صرف زکات زمونږ د مالدارو خلکو ورکولې خدای ګواه دی که په دې ملک کې غریب سړی پاتې حسد او بغض به هم ختم شي منځونه څوک نه کوي که کوي په منډه کوي ځان ته خلاصوي زکات څوک نه ورکوي که چا نه خدای مال ورکوي نور ورته سترګې خړې کړي چې څنګه به یې دې ووایو دا څنګه مسلماني ده او چې تپوس ته کې په هغه لویه ورځ به بیا ګورو سره تا لکه دې نه خو معلومېږي ته ډېر زورور یې ته په لویه ورځ د خدای مقابله کول غواړې ته لویه ورځ جوړ نه منې ته قبر او قیامت نه منې زما ورونو دا خطرناک ذات ډېر خطرناک الله یې زموږ حفاظت نصیب کړي او خدای پاک دې دا دعا کوي نیک اعمال کوي د پیغمبر مبارک د سنتو تابعداري کوي کوشش کوي چې پردي حق در باندې پاتې نشي کوي حساب کتاب خلکو سره وکړي ورکړي ولې غاړه خلاصه کوي زکاتونه ورکوي مه پرېږدئ په ځان زکات دا مو چې مال ورکه زکات کنه مال دې کم شو کم دي شي کنه خدای زکات چې ورکوي صدقه ورکوي پیغمبر قسم خوري چې دا خدای زیاتوي قسم په خدای چې الله زیاتوي قسم مې راته وخوړ زه یې راته خورم زمونږ خلک نه ورکوي زکات
نه غنمو کې څوک عشر ورکوي، نه جوارو کې څوک عشر ورکوي، نه په نغد مال کې څوک زکات ورکوي. ټول د سیر مې خپل کور ته وړي، ته ورکه وګوره چې خدای پکې برکت ته لا اچوي که نه اچوي. خپلې غریبې خور له ورکه که نه ظالمه، غریبې خوردې له ورکولی شي، غریب رور له ورکولی شي، غریب وراره له ورکولی شي، غریب ماما له ورکه، د ماما زوی له ورکه، ترور دې غریبه ده ورکه، د ترور زوی له دې ورکه. لومبې حق دی د خپلو رشته دارانو دی، د خپلو غریبانانو ګاونډیانو دی. دا مدرسو کې چې کوم فقیران مسکینان سبق وایي لنګر یې نشته، دی له ورکه زکاتونه ورکوئ، ښه نیک عمل کوئ، دعا کوئ چې خدای د قیامت دا لویه ورځ په مونږ اسانه کړي. یا الله تا ته سوال دی خدایا، تا ته لاس تمجي. دا زمونږ دلته رجم یو ملګری دی ماسټر صاحب د دې شیرپا د شاخ مور یې وفات شوي د څو ورځې شوې، دعا کوئ چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او زمونږ دلته دی بادرخیلو په دې کندي کې جان محمد وفات شوی، هغه ته دعا کوئ چې پروردګار یې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، وارثانو له خدای پاک صبر ورکړي. او د میروزو د کندي میر عالم وفات شوی دی، د معروفریلو د کندي اعظم خان استاد رور مازولا کاکا وفات شوی دی، د برخټ عبدالرحمن وفات شوی دی. ارټ کورونو کې پرون یو زنانه وه، دا ټولو ته دعا وکړئ چې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. معراج الحق بیمار دی په هسپتال کې دی، د سیدو د کندي شمشاد استاد کور والا بیماره ده، او دا قاسم جان غریب بیمار دی. ټولو ته دعا کوئ څومره بیماران دي الله د ټولو روغ صحتونو او شفا نصیبه کړي، او چې څومره مردگان د ما نومونه واخیستل الله ټولو بخي، الله د ټولو وارثانو له صبر ورکړي، خدای زموږ ایمان نصیب کړي. زما څه دوستان دي هغوی دعاګانې غوښتې دي، یو بل دوست مې دی پېښور، اوس یې ما سره په ټیلیفون خبرې وکړې، په خپله هم بیمار دی، حاجي طلا محمد صاحب مور هم بیماره ده، دعا ورته وکړئ چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي. زموږ د جمع نجیب الله خان دی هغه بیمار دی، هغه ته هم دعا وکړئ چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي. یو بل بیمار دی هغه هم راته ټیلیفون وکړه، دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي. زما دوستان دي په دې پنډۍ کې، هغوی ته څه مشکلات دي، او جاوید صاحب یې نوم دی، او هغه ته څه غریب پیسو څه د لین دین څه مشکلات دي ورته، او دعا ورته وکړئ چې خدای پاک هغه مشکلات په خیر باندې بدل کړي، الله د هغه پریشانونه په امن و امان کې وساتي. بعضې نور دوستان دي زه نومونه نه علم، ما ته لږ نامناسب نن هم د بونیر زموږ یو حاجي صاحب راغلی و، ما ته به جمعه کې راته خامخا دعا وکړه، د دې کونډو بیماري ده، دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت او شفا ورکړي. بعضې بار ملکونو کې زموږ دوستان دي هغوی هم دعاګانې غواړي، او که نه هم غواړي نو موږ سره ډېر اخلاص کوي، محبت مینه ساتي. ټولو ته دعا وکړئ چې الله ولله د خیر او د عافیت زندګۍ ورکړي، الله د پریشانو مصیبتونو نه وساتي. مسافرو ته دعا کوئ چې خدای سفر د مشکلاتو نه وساتي، خدای پاک مریضانو له روغ صحتونه ورکړي، شفا ورکړي. دا ډینګي ویرس زیات شوی دی، دا ماشي والا، دعا کوئ چې خدای ټول مسلمانان چې کوم پکې بیماران دي الله روغ صحت ورکړي، الله د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. یا الله زموږ ایمان نصیب کړي، خدای زموږ ایمان نصیب کړي، د زوال د ایمان نه مو ساتي، خدای د قبر د عذاب نه مو ساتي، د قدر د سختۍ نه مو ساتي، د قیامت د ورځې د سختو نه مو ساتي، او پروردګاره د دوزخ د هغه سختو عذابونو نه مو ساتي. یو بل بني آدم دی، اوس یې ما ته ووایي چې په جمع کې ورته دعا وکړه، ماشومه ده هغوی ته څه پریشانۍ دي او څه مشکلات دي، دعا وکړئ چې خدای پاک مشکلات په خیر بدل کړي، پریشاني یې خدای په خوشحالو باندې بدله کړي، او د فتنو آفتونو مصیبتونو نه خدای په امن کې وساتي. بچو دپاره دعا وکړئ چې چا اولاد دي الله نارینه اولاد ورکړي، که د چا نارینه اولاد دي الله نارینه اولاد ورکړي، چا رښتینې صالحه رشتې ورکړي. خدای ته موږ د رسول الله مبارک د سنتو تابعدار کړي، خدای د پیغمبر مبارک په سنتو عمل نصیب کړي. د چا په کورونو کې فرشتو کې روانې دي خدای روانې په روغو بدله کړي، الله په اتفاق یې بدله کړي. کوم ملګري د لرې لرې ځای نه زموږ د جومات ته راځي، هغه د سوات نه او د بونیر نه یو ځای بل ځای پېښور نه راځي، خدای ټول له په یو یو قدم اجرونه ورکړي، ټول له د خیر او د عافیت زندګۍ ورکړي، ټول د پریشانو آفتونو نه په امن کې وساتي. زموږ په دې زرباب کلی کې ابل زموږ یو ډېر ښه قریبي دوست و، هغه وفات شوی و، د هغه څه نوم یې دی خالد خان، هغه ته دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. د مور بیماره ده، کور والے بیماران دي، ټولو ته دعا وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي، الله ټولو مردگانو بخي، ته زموږ نه راضي شي او د فتنو آفاتو نه په امن و امان کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین. امام نه مخکې سجدې رکوع بالکل نه دی، سخته ګناه ده پکې. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د امام نه مخکې رکوع سجدې لدي یا پاسېږي، وی دې نه یریږي چې خدای ولا سر د خر په سر بدل کړي،
سخت جرم دی داسې به بالکل نه کوئ امام په دویم چت کې ودرېږي ښکته چت کې چې کوم مقتدیان د امام نه مخکې چې ولاړ لمونځ یې نه کېږي یا امام ښکته چت کې او مقتدیان بره ولاړي او د امام نه مخکې لمونځ نه کېږي امام نه مخکې به نه ودرېږي امام نه وروسته به ودرېږي او دا د موبایل باندې دا بعضې خلک دا اکاونټ وباسي نو هغې کې بیا وله منټونه پرې ورکوي دا ګناه ده او که موبایل باندې قرض راغواړي نو خیر دی هغې کې څه نشته بعضې ملګري چټونه لاریګري دعاګانې غواړي الله دې د ټولو دعاګانې قبولي